چې موبایل کلاو کې نو ملا به شمپو نسته وي یا به تیل نسته وي یا به سپرا نسته وي. دا ملایانو سره خوند نه کوي. خلکو ته مسایل بیان کې نور د شمپوان دا تیل میل دا شیزونه پرېږدې بس. زه د خپلو ملایانو په خدمت کې یو عجزانه درخواست کوم جلۍ ورته نسم چې د خلکو سیزونو بېځای صفتونه مه کوي چې ګورې چا به شمپو راخستی په لاس کې، چا به تیل راخیستی وي، چا به سپرا راخیستی وي، چا به یو بل سیز راخستی وي او خلکو ته به وایي چې دا واخلي دا 1 نمبر سیز دی، دا بالکل صحیح کار کوي او په حقیقت کې هغه شاته به نه وي، هغه سیز به 2 نمبر وي. نو بیا به خلک تاسو ته بددعا کوي او تاسو د وجې نه به ټول علما کرام بیا سپک شي. بله ورځ ما سره یو کس میلاو شو، د یو عالم نوم یې راته واخیستو چې ما د هغې ویډیو وکتله، هغه یو سیز صفتول چې دا 1 نمبر سیز دی دا واخلي. وی ما چې کله واخیستلو وی هغې سره زه خو ټیک خود نه شوم چې نور خراب شو. نو کس ماته مولانا صاحب تاسو ملایانو دوکې شروع کړي. نو ما ورته ویل چې زموږ ملایانو دوکې نه دي شروع کړي، موږ ملایان سداګان دي چې څوک ورته راشه زما د شمپو صفت وکړه، زما د تیلو صفت وکړه، نو دی به فورا ویر شي او کیمرې مخې ته به تشریف فرما شي او ناشنا صفتونه به شروع کړي. نو الله درته هدایت وکړه په هر ځای کې پردي څیزونو صفتونه مه کوئ چې موبایل کلاو کې نو ملا به شمپو نسته وي یا به تیل نسته وي یا به سپرا نسته وي. دا ملایانو سره خوند نه کوي. هنکه چې ته داسې یو دوکان والا و چې په هغې ته اعتماد و، ته پوهېدې چې دا 1 نمبر سیز خرڅوي، که بعضې وخت کې هغې متعلق تاسو خبرې وکړې څه بده خبره نه دی. په هر ځای کې د څیزونو صفتونه مه کوئ. زموږ ملایان سداګان دي، دا دوکانداران دا ملایان بطور ډالۍ استعمالوي، خپل مقصد ورباندې حاصلوي. چېرې دې پټګی والی دی، خلک به د دې خبره مني. خلکو ته مسایل بیان کړي، نور د شمپوان دا تیل میل دا شیزونه پرېږدې بس. دا دوکانداران به په خپله دې صفات کوي، ته خپل کار کوه، دوکانداران به خپل کار کوي. پردي کارونو کې ګوتې مه وایي.